دا غنه داسې بی اسباب یره شروع شي او هغه مددگار حاجت روا وګڼل شي په دې زړه کې یو خوف او حراس پروت وي چې کما د دې قبر یا د دې زیارت طواف نکو یا دې لاړلم نه نو ما ته به ضرور سو نقصان رسی دا یو وهم او یو بوت دا په زړه باندې سوري د زړه نه دا لرې کول دا یو غټه خبره ده بوتان وهم و گما لا اله الا الله د هندوانو اکثری شرک چې دی نو هغه دا توهم پرستی ده د مسلمانانو د جاهلیت د دور د اوسنی وخت چې کوم مسلمانانو د قبرونو د زیارتونو د دې مدار ټول چې وو دا په توهم پرستی باندې وهم پرستی وا پاغي باندې بدی لګیاو یاره که پرس قدامه اونکړل دا بوشي قدرتی دا الله یو بندله نیټه مقرری نو که چې تبه پیراله اوهو دا جوړ ما الوانه وړي کنه دا د غید وجه جوړ راغلی که چې تبه ټکر او خوړه اوهو دا جوړ ما بابا له جنډه نه وړي کنه دا د غید وجه نه جوړ شو دا توهم پرستی چې دا د شرک بنیاد دی د شرک اکثری بنیاد د یو جانب د شرک دا په دې باندې و په توهم پرستی باندې د سفر یا بای خبرې چې وي دا په وهم بناوي کله زیارتونو د درگاهونو د دې یو لسمې وي یا چې کمدنو نور دا غي منخت وي د درمن اوګو دا په دې باندې بناوي چې منګه کداو نکړل د غواتی به وچی یا به غوا خراب شي او شیطان به ورلدا وهمونه نورم زیاتول کله به پکټ واړو حق دې وشو کنه وای کله به غیر اور غړو ولا دا بل شیطان را اور غړو حق دې وشو کنه کله به د غوا په مارای ګوته کې خو دې ناغي بخلینه زګونه شروع شو نو وی به وشو کنه چې د یو لسمه به ورکړه شیطان به ته تختیدو قرآن کریم دا وهم لري کوي وای چې ته پیدا شوې تا سره پیدایشي طاقتونه دي دا تعالی چا درکړي دي لکه سترګې دي غوږونه دي عقل له کدا الله تعالی ستاده طاقتونه واخلي نو د دې واپس ورکون کې سوچتا تا چې دلیدلې درلاندو بابا چاغستر کی چاله واپس کړي یوړون پیداوي ایو زیارت لتلوي او هغه چې کمندنو ورسترګي واپس کړي تا چې ته د کانو بابا لیدلې ده چاغه کانه خکړي دي دا چې دلیدلې چې لیوانو بابا ای کپنو می نیبا خلک لیونی خکوله نشي کله وی پلان کی ځای کې پریدا د لیوانو بابا دی اول تک دغه کې بند کا کله سیدو کې چې کمندنو اغه لای کوټي جوړی کړی دی داسي سیدو کې منګوره کې بلا کمری دی داسي دی ودی کې لیونی تړي نو لیونی په کې تړي نو کوریو تړه کنه چې زیارت کې تړي نو لیونی دی چې کله لیونی په زیارتونو خکېدل نو څوک پم لیوانه نه وي قران کریم داسي وي چې کدا طاقتونه است الله واخلي نو واپس درکون کې سوچتا نو یو په دې باندې پوهه کوي چې د چا اختیار کې دا طاقتونه دي نو خدای هغه دی
نو قبر ته خزی ته مړ ته ژوندي ته خدای مه وایه. او دویم په دې پوهه کوي چې دا مخلوق دا نشي کولی نو نور کارونه هم نشي کولی، دا عاجزان دي. د مخلوق عجز ښیي او د خدای قدرت ښیي. چې کوم ځای د الله قدرت ښکاره شي نو د مخلوق عاجزي ښکاره شي. چې د مخلوق عاجزي راشي نو وهمونه به خود ختم شي. اوس مخلوق داسې چته کولی شي چې پیر بابا چې کم دنو د قبر نه راپاسي او هغه راشي پان کې او پتا باندې په ثوابای کې کټ واړی، لکه پیر بابا دې ته اوسوسګار دی چې هغه راځي په خلکو کټونه اړی. نو په یو کس باندې په ثوابای کې واړو، په بل باندې په بونیر کې واړو، په بل باندې په باجوړ کې واړو. دا پیر بابا په هر ځای کې حاضر ناظر او دې چې کم دنو دا دوره بد اخلاق دی، لکه چې دې په خدا ولی شو ولی چې شو نو لکه ولی دا دی چې ولی په خلکو کټونه اړی. دا یو وهم. قرآن دغه وهم ختمي چې بنده کمزور دی، عاجز دی، هغه دا کارونه نشي کولای. نو چې دا کارونه نشي کولای نو ستا حاجتونه نشي پوره کولای. دا د آیات کریمه یو مطلب دی. دویم دا دی چې دا د قرآن مجید دلیلونو کې چې څوک سوچ نه کوي او د قرآن کریم آیاتونو کې څوک سوچ نه کوي او دین له ناراضي نو هغه ته یو قسم زوره نه ده. چې ته دې قرآن ته نه ګوري، نه دا قرآن اوري، نه به دې قرآن کې سوچ کوي، نو که الله په دله مهر ولګوي او ویلی ده نه بیا دله څوک درکولی شي؟ چې الله یې دله مهر کی دغه سترګې دي وي او دا بیا د الله په دین نه استعمالیږي، دغه غوږونه دي وي او د الله په دین نه استعمالیږي، دغه زړه دي وي او دا د الله په دین نه استعمالیږي. په اخبارونو، ډایجسټو، قصو، فیسبوکو، فلمونو په دې هر څه باندې څه کېږي؟ استعمالیږي او د الله په کتاب باندې نه استعمالیږي. دا د الله قهر نه دی، دا د الله قهر دی که نه؟ سترګې خو هغه دي چې د الله په کتاب استعمال شوي، غوږونه خو هغه دي چې د الله په دین استعمال شو، زړه خو هغه دی چې د الله په دین استعمال شو، عقل هغه دی چې د الله په دین استعمال شو. نن وروڼو موږ او تاسو وګورو زمونږ طاقتونه په دنیا باندې ډېر استعمالیږي او په دین باندې دومره نه استعمالیږي. نو دا طاقتونه چې دي نو د دې احترام پکار دی. دا چې موږ له الله تعالی کوم طاقتونه راکړي دي نو د دې احترام پکار دی. د دې احترام دا دی چې دا د الله په دین استعمالول پکار دی، په قرآن باندې استعمالول پکار دی. سترګې دي قرآن په قتل غواړي، غوږونو باندې اورېدل غواړي، په زړه باندې په دې کې سوچ کول پکار دی. الله وایي دې دلیلونو کې سوچ وکړي او مخکې د دې نه چې زه ستاسو د اندامونو مهر کوم او بیا چې کمدنو تاسو د دې باندې د فایدې اخیستلو طاقت نه لرئ نو د دې نه مخکې دا زده کوي که نه؟ ځان پې پوهه کوي. قل ارایتم ان اخذ الله سمعکم، ورته ووایه خبر مې کوي ان اخذ الله سمعکم، که واخلي الله تعالی غوږونه ستاسو، ابصارکم او سترګې ستاسو، وختم علی قلوبکم او مهر لګي الله تعالی په زړونو ستاسو باندې، من اله غیر الله، نو څوک ته حاجت سر کوونکی بې د الله نه، یاتیکم به چې راولي تاسو ته ده، نو څوک ته د کڼو بابا، څوک ته د ړندو بابا او څوک ته د لیوانو بابا، یاتیکم به چې راولي تاسو ته ده، یعنی بل دله څوک راوستلی نشي. نو الہ هغه ذات ته وایي چې د هغه اختیار کې دا څیزونه وي. نو وګوره که نه کیف نصرف الآیات، څرنګې اړو ما راړو ما دلیلونه د وحدانیت. قرآن کریم دا دلائل چې دي نو دا واړه نصرف الآیات،
اړو ما راړو ما دې دلیلونو لا صرف چې دې نو دا اړولو راړولو ته ویل کیږي نو قران کریم دا آیاتونه چې دي نو دا به بیا بیا وای او د زمکه چې دا نو دا د زړه زمکه چې دا نو دا به په الدول اړای الدول به پیدا پټه اړای دانا چې یو پیر په خوایا باندې لاړې وای ما قران مجید وی نا قران مجید چې سمرا بیا بیا وای هو المسک ما کررته يتزوع دا خو مشتی چې سمرا اړه نو دومره بوی زیات ایو چې سمرا قران کریم ویل کیږي او سمرا قران کریم اوریدل کیږي نو دومره په بنده کې ایمانی طاقت زیاتې قران کریم د دینه مړیدل نشتا نو کیف نصرف الایات صرفی صرف چې طالبان ډیر وی راوي او دا د صرف او ګردانونه ډیر واړی او راواړی نو دې په صيغه کې نرشي لگا په صيغه کې نرشي بیا د نسوک صيغه تپوس کوي نه دې بالکل جواب خور کوي چې څومره د قران ډیر وی په توحید کې به نرشي توحید کې به نرشي اړه وای راړه وای اړه وای راړه وای انظر کیف نصرف الایات وګوره کنا څنګه یاړو مراړو مدلیلنا ثم هم یصدفون او بیا دی بنديږي بیا هم دی بنشي دا الله تعالی آیاتونه چې دینو اپریګ دی او د دلیلونو د الله نه او د قران کریم نه دی بنديږي قول رایتکم ان تاکم عذاب الله دا بل دلیل ذکر کئ سره د یارینا چې لو غونته کې سوچ وتاو کارایتکم قول ورته وایا ارایتکم خبر مکئ دا غمخ کی دلیل اعاده ده 40 نمبر آیات کی او دلیل تیر شوی نتاکم عذاب الله وتتکم الصام اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین آغا دلیل دوباره دلته راوړو آغا دلیل راوړو دوباره د یو سیوا کولو د پاره چې کتا سو د خپل حالت نه عبرت وانه غستو د خپل اندامونو نه او د خپل حالت نوم عبرت وانه غستو نو الله هم تباہ برباد کی بیا تاسو ظالمان یې او الله تعالی هم تباہ و برباد کی قول رایتکم ورتوا خبر مکی ان اتاکم عذاب الله کراشی تاسو ته عذاب د الله بغتتن ناصافا ناصافا چې مخې سنخې نه خانی نیوي او جارتن یا بالکل پډا غبان دي چې مخې نخې نه خانی راشي هل یولک الا القوم الفاسقون نو نشي تبا کول الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان هل یولک الا القوم الظالمون نو نشی تبا کېدل مگر قوم مشرک یعنی دا الله رب العزت د عذاب مستحق هغه مشرکان ني او پاغي باندې عذاب راځي نو چې کله دا خبرو کې ته نو دی وزر وای لړ را راوي استو خو بس راوي لګه کنه راوړه عذاب چې بیغم شو کله وای نن عذاب دی کله وای سبا عذاب دی کله وای بل عذاب دی راوړه چې خلاص شي جواب د پیغمبر کار مسله بیانولی پیغمبر او عالم اغا عذابونه نه راولي عذابونه راوستل د الله کار دی البته چې کوم اسباب او کوم عملونو باندې بنده د عذاب نه بچ کیږي نو هغه کار کول پکار دی ځان له عذاب غختل نه دی پکار چرا ولا عذاب را ولا عذاب عذاب د پاره دی کړي سي دي عذاب ته بیا ټینګې دل شي مونږ خو دی یو ماشي ټینګ نه یو ماشي څه شي دی هغه نه څوک چې کمندنو پزان باندې پودر لګي او څوک پزان ته دغه لګي مچرباتی ده که غربتی ده څوک مچربتی لګي او څوک مچردانی ځان ته سکی لګي د یو مچ نه ماشي نه مونږ تنګیږو ان بیا د عذاب طاقت په مونږ ولرو الله دې مونږ وساتي الله وی د پیغمبرانو کار چي دي نا مساله بیانولی عذابون راوستل نه دي نرا علیکم استاذ خپل الا مبشرین مگر زیر ورکون کی رون کی
فمن آمنا د عذاب نه د بچ کېدو اسباب او خوشحالي ورکي چا چې ومن الله مسله توحید ایمان راوړو واصلح او سمک عمل ایمان د زړه لا اله الا الله دا او اصلح د عمل لا اله الا الله دا ته شواز دا نه چې په زړه کې ووای چې الله یو د شریک صدر نه لري بس ما منل دا نه دا په عمل خودل غواړي په عمل به خودل غواړي په عمل کې هم لا اله الا الله وی اصلح کې توحید عملی دی ایمان توحید اعتقادی او اصلح کې عملی توحید عمل و خودل غواړي چا چې ایمان راړو اصلح او سمک عمل فلا خوف علیهم نو ير بدی باندې ولا هم يحزنون او نو بدی غم کوي ير ذکر کوي والذین کذبوا بیااتنا اوا کسان چې دروغ جن غنی آیاتونه زما دا دلیلونه د توحید دا چې مخکې بیان شو نو دې ته دروغ وي والذین اوا کسان کذبوا بیااتنا چې دروغ جن غنی دی آیاتونه زما یمسهم العذاب او ورسیږي دی ته سزا بما كانوا يفسقون د دې وجنا چې دی نافرمانی کوي الله تعالی نافرمانی کوي عذاب به تورسی یمسهم العذاب او ورسیږي دی ته عذاب او سزا بما كانوا يفسقون د دې وجنا چې دی نافرمانی کولا واخر يا رب لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وفل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفره الله تعالی دې زموږ ټول ګناهونه معاف کړي الله تعالی دې زموږ رضا شي الله تعالی دې زموږ رضا شي الله رب العزت دې موږ ته نیک عملونه آسان کړي د بد عملونه دې الله تعالی موږ وساتي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله